طائف گیلا من یما گیلا می در نکیگی بی گناه می چه جانان پکانو لے اے طائف گیلا من یما گیلا می در نکیگی بی گناه می چه جانان پکانو لے لاست مات شچپ درست جہان رسواشی معشوقی دا پاک سبحان پکانو ولے زسکوم دا کئی سود لیلا خبرے ما تکوا دی محمد رسول اللہ خبرے بیا چی سمزیدی ٹول بپرتی وستاو ماتا بیا چی سمزیدی ٹول بپرتی وستاو ماتا زچی زود محبت بل دنیا تا تچ پیدا شویتا جلل خلق خندل تچ پیدا شویتا جلل خلق خندل دا سے مرش چت خاندی خلق جاری نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے راش تاریخ دا پیغمبر گورا شہید غخون زخمی سر گورا راش تاریخ دا پیغمبر گورا شہید غخون زخمی سر گورا چپ زخمی زخمی سینہ لالو حغ شہید حضرت عمر گورا حضرت عثمان یہ پا قرآن شہید کرو ہم مرتضی علی خیدر گورا حق وایم دا مرگنو سوداگر را پسی گرزی خڈے ڈراتا اگورا کے دا عشی سبان یمام قابل قدر حضرات علماء کرام طلب اعظام خصوصاً استاد محترم استاد المجاہدین استاد المناظرین حضرت مولانا مفتی ندیم المحمودی صاحب حافظہ اللہ اگر تاسو تا تفصیلی بیان کی زم مختصر سو خبر کوں حدیث مبارک تا الدین النصیحہ وی دین دا نصیحت نم دا او دا خیر خواہی نم دا مقصود دا بیمار خکون کی اللہ رب العزت چاپ دوئی سر خکی چونکہ زی بیمار ہوں اور ڈاکٹر زین حیل شیمپو تیل آغی اونر جناب حاجی زبیر صاحب حافظہ اللہ نو آغی تا میرے کو بیمار ہم یا آغوی چی سفر با پیوزائی باندے کو آغو ہم دیر مشکور یا نو سو مختصر خبری کو اللہ دے اول ماتا بیتاسو ٹوتا عمل کولو توفیق نصیب کی مفتی صاحب نمخ کی ذکم بیان کو بیا چی مفتی صاحب اللہ دے دے مشرانو سیب پا منتاسو ٹولو باندے ہمیشہ دا پارا قائمہ او دائمہ کی بارحال نن پروگرام سیرت خاتم الانبیاء کنفرنس دی کنفرنس پو وسطت سر سو مختصر خبری کوں اللہ دی منطول دی پارا نجاز ذریعو گرزئی اکثر وما پا جنسی کو دا یہ شیر ہوئی چی اے طائفہ گیلا من یما گیلا میں در نکیگی بیگونا میں چی جانان پکان ولے اولاست مات شا چی پدروس جہان رسواشی معشوقی دا پاک سبحان پکان ولے یو علیم میاش مخ کے زو عمرے سفر باندے ہو کدے چی طائف تلالو طائف کے مو احرام ترلو دی سوات ملگری والما سر ملاو شل زماوی اختول ماتا ویا خو مفتی صاحب دے نماتا غیو کس وی چی مفتی صاحب اکثر تا بجنسو کی یو شیر ہوئے واغا شیر ستاول دیر زیاد مشہور دے ہر بیان کی اول ہوئے نن طائف تا رغلی ہو اغا شیر واسطا طائف خلق سردا وی مفتی صاحب احرام نتر دے عمرے ایک سفر باندے زو درے سلور سو کسانو علتا بسونو کی کافیلیزی نو کل طائف کلر ماتا مفتی
مفتی سے مختصر واضح و نصیحت راته وکړه نو ډیر زیات ملګري ولاړ ول نو ما احرام تړلی و مې نن خو د طائف په سرزمین باندې راغلی و نو هلته مې احرام تړلی و نو یو دلته په ژبې سره ویل دي یو چې کله هلته لاړ شي مخامخ هغه منظر ګورې هغه طائف کوڅې ګورې هغه دیوارونه ګورې هغه ځایونه ګورې نو موږ احرام تړلی دی 300 ملګري مخامخ راته ولاړ دي نو ما په اشارې سره ورته ویل هغه کوڅو ته مو کتل هغه گلیو ته مو کتل هغه سړکو ته مو کتل او ما په لاس سره اشاره ورکړه ما وی ای طائفه ګیله من یما ګیله مې درنه کېږي بېګونه مې چې جانان پکاڼولې او لاس دې مات شه چې په دروز جهان رسوا شي معشوقې د پاک سبحان پکاڼولې عائشہ ورته دی الله حبیبا په ټول ژوند کې ماته سخت ورځ وخیا ویلای شي چې د جهاد نه سخت وي او دی الله حبیبا بیا رسول الله ورته وای اے دی اے عائشہ بیا چې د ما په کوم جهاد میدان کې غخونه شهیدان شوی دي چې هغه نه سخت ورځ وي او دی الله حبیبا بیا ورته وای چې ابراهیم مې په غېږ کې نیولو هغه نه سخت ورځ وي او دی الله حبیبا وی چې طائف کې مې تکلیفونه برداشت کړی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تکلیفونه ورته یاد کړ عائشہ خېټه پر مې کانی تړلی ول ګټه مې تړلې وې چې هغې نه هم زیات تکلیفي حسن حسین کربلا کې ټوکړې ټوکړې شول چې هغې نه هم زیات تکلیفي عایشه ورته ای د الله حبیبه نن هغه ورځ راته بیان کا درې باندې شپېته کاله عمر ژوند کې چې سخته ورځ وي ویل عایشې کر بیان کوو بیا شروع وکړه رسول الله مبارک ورته وایي ای عایشې په درې باندې شپېته کاله عمر په 63 سال عمر کې ټولو نه سخته ورځ د طائف ورځ وه وی عایشې چې کله طائف ته لاړو خلکو ته مې دین دعوت ورکړلو خلکو ته مې دین دعوت ورکولو دا خلک په ایمان راوړي دا به د کلمې ویونکي جوړ شي دا به رسول الله مبارک طریقو ول جوړ شي عایشې چې کله طائف ته راغله زما دعوت خو هم قبول نه کړ لیکن هغو سپیو ته حکم وکړ هغه سپي راغل زما خپو کې ولغړېدل ما ته ګوري واپس لاړل دا محمد رسول الله ده دا موږ نشو خوړلی دا خاتم الانبیا ده د نبوت دروازه په ده باندې بنده ده وی سپي خو واپس لاړل هغه نه بعد ماشومانو ته ویله وړوکي ماشومان خو نه پوهېدل وی عایشې څو میله په کاڼو باندې وویشتله چې یو ځل به کاڼي گزار را باندې وکړو په جسم اطهر مبارک به مې کاڼه ولګېدو زما وجود به وپرسېدو وی دوم ځل به بیا کاڼه ولګېدو زه په منډه باندې روان وم وروسته ماشومان راپسې روان دي زه بیا په منډه باندې روان یم ما وروسته کاڼو باران دی په ما باندې کاڼو گزارونه دي حتی عایشې دومره په کاڼو باندې وویشتله جسم مبارک وینه نه لهو لوهم ده سر نه وچه خپو پورې جسم مبارک ده وینې روانې دي حتی په وړې مبارک کې وینو نه ډکې شوې عایشې په ټول ژوند کې سخته ورځ طائف ولوه وی چې کله سکون راته میلاو شو کافر په پلیټ کې انګوران راته واخیستل په دې وخت مې الله رب العزت ته سترګې ورپورته کړې چې رب ذوالجلاله وی عایشې په ژوند کې مې چېرته الله ته ګیله نه وه کړې ابراهیم مې غېږې کې نیولو الله ته مې ګیله نه ده کړې کربلا کې مې لمسي ټوکرې شل الله ته مې ګیله نه ده کړې صحابه کرام مې دین باندې قربان کړ الله ته مې ګیله نه ده کړې عایشې چې طائف کې په کاڼو باندې ویشتلو په دې وخت کې مې الله رب العزت ته ګیله وکړله رب ذوالجلاله دغو خلکو ته مې ستا دین دعوت ورکو دغه خلک مې په کاڼو باندې ولي ای خلکو رسول الله مبارک دین دپاره ډېر تکلیفونه برداشت کړل قربان د صحابهو نه شو صحابهو داسې ژوند تېر کړو رسول الله مبارک خدمت یې وکړو په هغې صحبت کې وخت تېر کړو ځکه الله دومره مکم وه مختصره خبره انس رضی الله تعالی عنه رسول الله مبارک سره 10 کاله خدمت وکړو رسول الله مبارک درې دعا ورته کړې وې انسه الله دې مال کې اولاد کې زندګۍ کې دې الله تعالی برکت واچوي مونږ چې کله دنیا نه روان یو خلک وصیت کوي پلانکي بناوې قرضه ده پلانکي ځای کې زما ځمکه ده او موږ په ذوالقدر کې دا وصیتونه کوو انس رضی الله تعالی عنه رسول الله مبارک 10 کاله خدمت کړی ده په خپله په قبر کې نبي علیه الصلاة والسلام دفن کړ او بیا واپس را روان ده او کور مخ ته فاطمه ولاړه ده انس چې کله رسول الله مبارک باندې خاورې واړولې فاطمه کور مخ ته ولاړه ده انس را روان ده لاس کې بیلچه راخیستې ده فاطمه ورته یا انس اطابت انفسکم ان تحسوا ترابا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ای انسه تا زړه څنګه ومنله چې ما په بابا جان دې خاورې واړولې بیا دغه انس چې کله فاطمه دنیا نه لاړله بیا قبر ته ولاړ ده قبر ته وایي یا قبرو اتدري من التي جئنا بها الیک و قبر خبرې تا ته څوک روانه ده یا فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته انس خطاب کوي تا ته د نبي علیه السلام لور را روانه ده
وزوجته حضرت علی کرم الله وجهه چلرم خلیفہ حضرت علی صاحب قدردان صحابی خلیفہ قروالا او دا حسن او دا حسین مور دا قبر نه آواز رسی دا قبر دا حسب او نسب جان دلته د انسان نیک عمل چلیږي الله دې مونږ ټول دیندار جوړ کړي او بیا چې کله انس په خپل دنیا نه روان ده مونږ په زلکتن کې وصیتونه کوو زلکتن کې نور خبرې کوو انس دنیا نه روان ده صحابه ورته ولاړ دي انس اخر زلکتن ته صحابه ورته وایي ای صحابه زه چې کله دنیا نه راشه زما کفن باندې کپړې باندې عطر مه لګو په سجدې ځای مې عطر مه لګو زما تندي باندې عطر مه لګو ما سره د رسول الله مبارک د جسم مبارک خولې پرتې دي هغه خولې به راواخلو او د نبی علیه السلام جسم مبارک چې کومې خولې دي زما په سجدې ځای باندې به هغه خولې ولګو زه چې کله قبر ته لاړ شم زه به قبر ته د رسول الله مبارک خولې ځان سره یوسم الله دې موږ د نبی علیه السلام عاشقان جوړ کړي اوس خو د ټیک ټاک زمانه ده موږ ماشومان په څه باندې غلي کوو په قرآن تلاوت نه په حدیثو سره بخاري سره ترمذي سره ابن ماجه سره موږ ماشومان په څه غلي کوو فیسبوک نمبر 1 نمبر 2 یوټیوب نمبر 3 ټیک ټاک نمبر 4 لای لډو گیم او نمبر 5 کنټون دغه څه ده کنه موږ ماشومان تربیت په څه باندې کوو په کنټون باندې روز لشي کې یو کس راکېناستم وړوکې ماشومې بچی وه جړلې نو لاس کې موبایل ورکړه مونږ 2 غنټې مایلس کوو هغې کنټون لګولی او 2 غنټې پروا نه او چې موبایل وایسته چغې بیا کړی دی ما ویل نه سبا زمانې تربیت ته وګوره مې قربان دی عبدالقادر جیلاني مته مور نه شو چې کله عبدالقادر جیلاني کله استاد ته ورغی او سبق یې شروع کړ 15 سپارې په یاد باندې تېرې کړلې استاد ورته وایي بچیا تا خو 15 سپارې قرآن یاد ده دا قرآن دې چا نه یاد ده وی استاد جي دا مې د خپلې مور نه یاد کړی ده وی دا تا قرآن څنګه یاد کو وی مور به چې زما خدمت کو ما له به شو ډېره کولې زما تربیت به کو زما مور به قرآن تلاوت کولو 15 سپارې مور په غېږ کې یاد کړلې استاد ته واپس راشه ستا دپاره دا مور کفي ده دا ستا استاده ده وی زما مور 15 سپارې یادې کړې دي نوره قرآن به تا نه یادوم ما له مور خو په دا بایزید بستاني مور وه نن مشرې والا مور ده هغه بچی په موبایل غله کوي په کنټونې غله کوي نن پلار بچی تربیت په موبایل کوي په کنټونې کوي په لای لډو ګیمې کوي قربان هغه میندې وې موږ ټول میندې دي بایزید بستاني رحمت الله علیه مدرسې ته روان ده مور ته وایي ځان نه عالم جوړو څه جوړو مړه پته نشته ټول داسې راغلي وو وی ځان نه ملا جوړو څه جوړو ملا ظالمانو هسې در باندې بد لګي وی ځان نه ملا جوړو مور ورته وایي لاړ شه خو ګوره چې پګړۍ دې والي واپس کور ته را نه شي چې کله عالم جوړ شي واپس به راځي 12 کاله 12 سال بایزید په مدرسې کې تېر کړ واپس راغی تربیت ته ګوره تربیت چېرته شوی دی مدرسه کې چېرته شوی دی چېرته شوی دی ټول ودراته ناست چېرته شوی دی چېرته شوی دی لږ د مدرسې اواز اوچته وسره چېرته شوی دی چېرته شوی دی بایزید مسخوتن ټیم راغی نیمه شپه ده عالم ده راغی ګوري وایي چې مور بېادبي نه وشي که په نیمه شپې دروازه وټکم نو مور ته به تکلیف نه سهار پرې ولاړ ده اذان شروع سو دروازې وټکوله مور ورته من فی الباب دروازې سره ولاړ څوک وی انا بایزید مور بایزید ولاړ یم سبحان الله چې کله دننه ورغی وی بچی عالم شوې مورې وی دا دوستار وګوره دا مې استاد دوستار تړلی دی الحمدلله زه الله عالم جوړ کړل الله دې موږ ستاسو بچیان نیکان کړي الله دې دینداري جوړ کړي نو بچیان نه به علما جوړو که نه انشاءالله او د ختم نبوت عاشقان به جوړو که نه انشاءالله او خاص کر د بړې خلکو ته وایي دلته بړې خلک پناسي پیغام ورکوم دا یو مصیبت په دو کې راوتی دی لټرۍ ورته وایي چې فیسبوک وکړه لټرۍ دی پلانکی لیکې ډرا ده پلانکی لیکې ډرا ده بل کار پکې نشته دا جواري ده ګوره دا حرامه ده آخرت مو خرابوي دنیا مختصر ژوند ده رحمان بابا وایي هی مختصر ژوند ده تیریږي دنیا زندگی ده یار
الله مو دې مونږ تاسو اخرت جوړ کړي. بهرحال مفتي صاحب ناسته ما به تفصیلي بیان ته کړی دوه واقعې مې ذهن کې ټایم په لګي چېرته که ژوند بیا وفا وکړه انشاءالله بیا بیان کوو. خو د ټولو والدینو نه مې ګزارش دا د خپل بچي تربیت په قرآن سره وکړه، انشاءالله دا به ستا تابعدار جوړېږي. د خپل بچي تربیت ختم نبوت په عقیدې سره وکړه، ستا تابعدار به جوړېږي. د خپل بچیانو تربیت په قرآن سره وکړه، په حدیثو سره یې وکړه، په علم سره وکړه، انشاءالله دا به ستا خیر خوا جوړېږي. بله یو کس را سره ناسته ما ته مفتي صاحب یو ځای عالم ده یو ډاکټر ده وی عالم زه خو مې پیسې نه ګټي خو شکر دی زما ډېر ادب احترام کوي. وی کوم بچا مې چې ډاکټر ده وی ما ته بل وخت وایي چې ته کنجر یې. ماله کاش تربیت د مدرسې والله فی سبیل الله د الله رضا دپاره دین کار. الله دې موږ تاسو ټول دینداره جوړ کړي. ګوره علما پرې خندا مه کوه، مشرق کې خلک د سپي سر راواخلي عالم جسم تن سره ولګي. ګوره دا کار مه کوه، خپل آخرت مه خرابوه. دا اوټونه به څو ورځې بیا به تېر شي. دا نواز شریف دی عمران خان دا به څو ورځې دا زنده‌باد مرده‌باد بیا به ګوره خپل آخرت چا دپاره مه خرابوه. څوک تا ته هم څه نه درکوي. مونږ خو خلکو ته وایو اوټ مه راکوه خو کنځل خو مه ورته کوه یار. که مونږ ته اوټ نه راکوو خیر ده ستا خپل کار دی، خو چې ته د سپي سر راواخلې او زما جسم تن سره ولګې دا کار خو مه کوه یار. ته چې د قاید ولا زیړه پګړل واه ته د سپي سر سره ته څه وایې دا څه وخت عادت د رسول الله مبارک وارث ته. ما ته یو کس ویله مفتي صاحب د په مولانا صاحب پسې خبرې کولې. زه به تا ته څه ووایم تقي عثماني صاحب نه خو ته مشر نه یې که نه دا په سټیج دا مفتي ندیم صاحب دا دومره علما دا ټول چې پسې رستو پسې روان دي. سړي کې کمال شته که نه شته؟ کمال پکې شته که نه شته؟ الله دې مونږ ته د علماء کرامو ملګرتیا په هر حال کې نصیب کړي. مور خو د امام ابو حنیفه وه، مور خو د امام مالک وه. ای های خدا تربیت دا کار ټول مور نه خراب ده. دا ټول د کور نظام چې د مور سره تعلق لري. الله دې مونږ میندې نیکانې کړي. برخل مفتی صاحب د بېادبي مو وکړه، معافي ونه غواړو. زندگی باقی صحبت باقی، نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے، ایک جان ہے نہ منہ سے رسالت پہ قربان ہے.